جی ګران کتونکو السلام علیکم. نن زه د افغانان اکثر چې د افغانستان او د دې حالاتو تجزیه کوي، نو زه ګورم چې ډېر ساده او یو طرفه او بالکل داسې ګڼي چې یاره ګنې افغانستان ټول ټیک ټاک او هر څه صحیح، خو بس دا هر څه پاکستان کړي دي. اکثر میډیا باندې په سوشل میډیا باندې اگر چې ډېر لږ خلک دي، ځکه چې په دې ډیبیټس کې ما اکثر لیدلی دي چې کوم هغه افغانان چې هغوی غواړي د دې یو صحیح تجزیه وکړي چې یاره په دې حالاتو یوازې هر څه موږ په پاکستان نشو ورړولی. په خپله افغانستان کې دننه چې د هر څونه حکومتونه را لکه د خلکو د پرچم حکومت او که د هغې نه پس چې دی د مجاهدینو بیا د طالبانو بیا جمهوریتو بیا طالبان، نو څه شوي دي نو که خلک په هغې باندې یا دننه چې په افغانستان کې کومې کمزورۍ دي په هغې چې څوک خبرې کوي، نو هغه خلک دا یو څو کسان دي، زه وایم چې یاره زیات نه زیات 15-20 کسان به وي، د هغوی خلاف داسې یو پروپیګنډه شروع کړي لکه د خبره د کنځلو د رټلو پورې د جاسوسۍ پورې هغه الزامات چې هغه خلک کوشش کوي چې دغه ډیبیټ ته را نشي. لمبه خبره خدا ده چې د افغانستان دا مسله دومره اسانه نه ده چې بس پاکستان نه پاسېد او ویزا افغانستان روانوم او بس ورغې او افغانستان روان که دا دومره اسانه خبره هم نه ده. که د افغانستان او د پاکستان د تعلقاتو د هغې نه د 50مې په لسیزه کې، د 60مې په لسیزه کې، د 70مې په لسیزه کې د هغې پورې د هغې نه پس چې کوم دی بیا د کوم چې د ډیموکراټیک ته وایي چې کمیونسټ رژیم د هغې نه پس د مجاهدین دا ګورو، نو دې دپاره بلکې زه وایم چې یو ایجوکیټډ اپروچ پکار دی. دغه خلک نه غواړي چېرې د افغانستان دا مسله دې حل شي او هغوی په دې باندې خوشحاله دي، خپل سوشل میډیا یا خپل کمنټس او هغه پې خرڅوي. لکه لمبې خبره خو دا ده چې زه اکثر ګورم په دې میډیا باندې چې د دې زموږ د افغان ملګرو دا خیال دی چېرې په پاکستان کې بل هېڅ هم نشته، خو سهار او ماښام او سحر بس د افغانستان باره کې چې کوم داسې ګرینډ پلانینګ کېږي. یقین وکړئ دا خو دلته اکثر مونږ ګیله کوو چې افغانستان واحد ملک دی او دا د پاکستان دپاره د بده قسمته پکار ده چې اهمیت ورله ورکړي. دونه اهمیت نشته چې تر اوسه پورې د ایران پالیسي شته، د میډل ایسټ پالیسي شته، د هند سره پالیسي شته، د یورپ سره پالیسي شته. واحد یو ملک دی افغانستان چې د هغې باره کې د پاکستان څه داسې څه پالیسي نشته دی چې هغه وګوري. بله خبره دا ده چې دومره دغه تیر شو، خو یو ورځ هم چا نه دي کتلي چېرې د افغانستان دا مسله پارلیمنټ ته راشي. په پارلیمنټ کې په هر څه باندې بحث کېږي، د فوجي جرنیلانو باندې، په پالیسو باندې، په هر څه، په کشمیر باندې په هغې بحث کېږي، خو چېرې چا ونه کتل چېرې په افغانستان باندې. خو زه ټیک ته مونږ به دا وایي چېرې په پارلیمنټ کې، خو زموږ د افغانانو اکثر دا خیال یې چېرې دلته کې هر یو شی ایسای سره بټن ده، بټن بندوي او بټن کولاوي. بیا هغې داسې دي چې لکه په میډیا کې هم نه کېږي، که به تھنک ټینکس وګورې په هغې کې هم دا نه کېږي. ایون پبلکلی چې وګورې نو افغانستان سټینډس نو ویر، د پاکستان په چې کوم سکیم اف تھنګز ورته موږ وایو په هغې کې افغانستان باره کې ډېر صرف افغانستان داسې پېژندلي چې یاره دلته کې افغان کډوال دي، د دې نه علاوه دا دهشتګردي وغیره وشي نو بس د افغانستان به یو څو ځایه په دغه کې راشي. په پبلک فورمز کې یا په عامو اجرو جماعتونو کې افغانستان ډېر کم، بس دا وایم چې ډېر کم چې کوم دی هغې باندې بحث کېږي. یا که چېرې داسې پرایویټ بیټکونه کېږي لکه څنګه چې اسلام آباد کې یا ځای په ځای، نو په هغې کې که چېرې داسې څه خبره راشي نو لکه افغانستان کې څه حالات دي، د دې نه بیان نور چا سره پیدا او د هغې دا وجه دلته کې چې سره بیا افغانستان باره کې ډېر کم خلک دي چې یاره هغوی پوهېږي، ځکه چې انټرسټ نشته دی. یو دا بل دا ده چې که زه دا ووایم چې هغه خلک چې لکه دوی دا وایي چې یاره افغانستان پاکستان تباه کړو، زه ټیک شو موږ به دا وایي چې یاره لږ ساعت لپاره به دوی دا خبره ومنو، خو پاکستان څنګه تباه کړه؟ آیا د پاکستان فوج هلته کې تلو لکه څنګه چې د امریکې فوج راغلو، یا څنګه چې د روس فوج راغلو؟ آیا د پاکستان فوج هلته کې تلو، یا پاکستان هلته کې په کابل کې څه ډپلایمنټ کړو؟ یروره چې څه شوي دي ستاسو افغانانو کړي او نن هغه افغانان دوی ته ډېر محبوب دي، هغه یا دغه په شکل کې دي، د مجاهدینو په شکل کې دي، یا د جمهوریتانو په شکل کې دي. زما دا اکثر لیدلی دي اسلام آباد کې دلته کې اکثر هغه افغانان او اکثر زه پکې اوس نن سبا ګورم هغوی په دې سوشل میډیا باندې ډېر پخې خبرې کوي، تجزیې کوي د پاکستان دغه چې یاره
دلته کې به ګرځېدل داسې نارمل غونته کې هغه حیثیت نو چې کوم دغه دی، بلکې اوس هم پاکستان ته چې راشي نو لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې د هغه حالت هغوی دلته کې به یاره چې دلته کې چا سره له تعلق رابطې وشي چې یاره مونږ له هلته کې او کابل کې څخه دغه راته یا سپورټ وکړي، دا به حل و. خبره دا ده که چېرې د افغانستان کې دا حالات دي، فرض کړه افغانستان خو ډېر پیاوړی او ډېر مستقل هیواد او ډېر که چېرې پاکستان دا کار کوو نو بیا دا تپوس هم پکار دی چې هغه کم خلکو د افغانستان چیرې پاکستان مخه ونه نیوله. پاکستان یو کمزور هیواد و، نوی جوړ شوی هیواد و، نه 200 کاله جوړ نه 300 کاله جوړ، نو بیا څنګه پاکستان دونه په اسانۍ سره یو مضبوط مستقل هیواد چې دی هغه د منځه لرې کو، هغه چې کوم دی دا حل دی چېرې 50 کالونه جګړه کېدی. دا کتل پکار دی چې د جمهوریت وخت کې هغه ورځ ډېرې ښایسته خبرې کولې د افغانستان پخواني سفیر علي خیل صاحب، نجیب الله علي خیل صاحب، هغه دا خبره کوله چې یاره ایون د جمهوریت وخت کې به زه دلته کې سفیر وم او د افغانستان نه به خلک راته ډېر لوړپوړي خلک به راته، ما ته به پته نه وه، دلته کې به د چا سره ملاقاتونه کول او څه به یې کول. دا پاکستانیان نه دي تللي کابل کې ناست یو هلته کې دوی راغواړي او دغه کوي پکې، او په دې کې دا نه دي، په دې کې د هر هغه چې کومې خبرې وکړې ډېر مهم کسان یې پکې، بلکې باید اشاره ته نه ویلې چې یاره دوی به راتلل دلته کې، هغه به زموږ خپل دننه نظام داسې و چې هغوی نه کېناستل یو بل سره، لکه دا 20 کاله کې چې کوم سیاست کې روانو د هغې سره په هر لحاظ سره کوشش دا و چې د افغانستان چا سوچ نه دی کړی، د افغانستان چا فکر نه دی کړی، هر سړی او بعض ټیم کې به داسې خلک په چوکو باندې کېناسته چې د هغوی به هېڅ تخنو خو بس د یو اثر لاندې او د بل اثر لاندې یو څه پورې موږ سیسټم جوړ نه کړو په افغانستان کې، چېرې د پاکستان او نه زموږ څه پالیسۍ شته دی، چېرې دا د علي خیل صاحب خبرې کولې. دغه شانتې زه دا وایم چې لکه دا لږه موږ چې ته ډایسپورا وایو یا افغانستان سما چې ویل 15 کسان دي، دا هغه خلک دی چې په سوشل میډیا باندې دوی ته د افغانستان د ځمکني حالاتو پته نشته چې دې ټیم کې هلته کې څه حالات دي. هغوی اوس هم غواړي جنګ، هغوی اوس هم غواړي چې دا سیمه دې په داسې تبې نیولې وي، دا سیمه دې چې کوم دی دا د استقلال دلته رانشي، امن دلته کې رانشي، خو پاکستان به د دې غاړې نه لګي او هغوی به د هغې غاړې نه رالګي. سوال دا دی چې دا خلک او وسم چې وسم ډېر داسې دي چې د هغوی دا خیال دی ګینې چېرې به اسلام آباد نه به مونږ په اسلام آباد کې په پېښور کې په دغه کې وسم د ډېرو افغانانو چې کوم دی جایدادونه دي، دلته کې کورونه دي، دلته کې مارکیټونه دي، دلته او دا ښه خبره ده، په ترکیه کې به هم په امریکا کې به هم په یورپ کې به هم په هر ملکونو کې دا یي، خو چې دلته کې د پاکستان او د افغانستان د روغې څوک خبره کوي نو دغه 15 کسان ورپسې شي او هغه نومونه باندې هغه کنځلې شروع کړي چې هغه خلک د منځه لر شي، لکه او دی دومره دا سیستم دونه هایجیک کړی دی چې دا وخت کې لکه چې دواړه ملکونه یو بل ته څومره مهم دي، لکه که 40 کاله که تاسو دا ګڼئ چې پاکستان د افغانستان روان کړ، دې مطلب دا دی چې بیا د پاکستان ډېر زیات انفلوئنس دی، دې مطلب دا دی چې پاکستان بیا هر څه کوي شي. خبره دا ده که افغانستان هر څه موږ وغواړو، افغانستان یو هیواد اوس په دې انټرسټینګ خبره ده په واخان کاریډور باندې ټول افغانان لګیا دي، پاکستان یخلي پاکستان یخلي پاکستان یخلي. علي خیل صاحب ورته وایي چېرې زه خو هلته کې ما خو چېرې دا نه دي لیدلي، نه پاکستان د دې خبرې دغه کړې، ها دا وه چېرې راځئ چې کینو د دې نه فایده که اخیستلی کېږي نو هغه یو ټایم کې یو ایډیا راغلې وه چېرې لکه دا ایډیا فلوټ کېدی شي. خبره دا ده چې دا 15 کسان دوی خو په یوروپ امریکا هر ځای کې ناست یا د دې ځای نه هلته کې مزې کوي. سوال دا دی چې دا تقریبا 40 میلیونه پورې افغانان دي، د دوی ژوند څنګه دی؟ آیا دوی هم به دغه باندې انفلوئنس کېږي؟ کابل سره که هندو سره تعلق جوړي خو ټیک ده، هغه صحیح ده، که بل ملکو سره جوړي خو که پاکستان راځي نو پاکستان مداخله کوي، که افغانستان نه څوک پاکستان ته راځي پاکستان مداخله کوي. نو آیا دا خلک غواړي څه؟ جنګ کې فایده نشته دی، په جنګ کې خیر نشته دی، خبره به راځي په خبرو اترو سره. نو زه دا وایم چې دې ملګرو له پکار دي په ځای د دې چې جنګ ته لمنه وي، په ځای د دې چې رواني ته لمنه وي، پکار دا دي چې داسې یو کمپین شروع شي چې یاره پاکستان باندې دباو داسې راشي چې افغانستان سره تجارت ښه کړي، افغانستان له لاره ورکړي، افغانستان سره اقتصاد ښه کړي. افغانانو باندې ډېرې زیات مصیبتونه دي په
دا وخت کې په افغانستان کې چې هغوی دپاره ویزو کې اساني راولي، نو دوی د هغه ځای نه د پاکستان خلاف کیمپین، بیا د پاکستان هم څه خلک داسې شي چې هغوی هم هغې ته ګوري یاره وي دوی دا چل کوي، نو بیا ورپسې هغوی هم هغه شانتې لګیا شي. بله خبره دا ده دلته کې لګیا دي چې یاره پښتون او بلوچ. پاکستان دونه یو ضعیف ملک نه دی لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یو وړه خبره د کرکټ باره کې رالیله او په هغې باندې د هغې نه اوس اتنیکي خبره جوړېږي چې یاره دا تاجک ازبک هزاره وغیره نه غواړي چې یاره لکه دا کرکټ ګینې دا د پښتنو ګیم دی. پښتنو دا د افغانستان ټیم دی پکار دی چې ټول یې اون کړي. نو په وړه خبره باندې خبره اتنیکي ته رسول او بیا دلته کې چې کوم دی بیا علي خیل صاحب چې خبره وکړله چې یوازې پاکستان نه، په دې کې د ایران هم دغه، په دې کې د امریکې هم، په دې کې د پاکستان د ټولو هیوادونو او د طالبانو چې راتلي ایون تر دې پورې هغه د ووی چې بنیادي خبرې دا وي چې یو خو د درې وجوهات یاد کړي. یو دا یاد کړي چې ایران، پاکستان او چین دوی نه غوښتل چې د اوږدمهاله دپاره د امریکې فوج دلته کې پاتې شي. په دې کې یوازې پاکستان نه، په دې کې ایران هم، په دې کې چین هم، په دې کې د سیمې نور هیوادونه هم. یوه دویمه دا وایي چې افغانستان کې کوم جمهوریتونه د هغوی بالکل دا سوچ هم نه و چې لکه دا نظام ټیک کول دي، لکه دې الفاظو کې ونه وي خو ادر وی دا دی چې لکه دا نظام ټیک کول دي، افغانستان جوړول دي، اتفاق راوستل دي، ادارې جوړول دي. هغوی په خپل سیاستونو کې هغې کې دغه هم دغه خیال و چې بس امریکا به وي او امریکا به مونږ ساتي او امریکا به چې کوم دی ټول عمر دلته کې یو وجه دغه هم بنیادي بیان کړه. بله خبره دا اخره پورې دا پته هم نه وه چې طالبان څه کوي، څه روان دي، کوم ځای کې راغونډېږي، څنګه راغونډېږي. نو دا ډېرې خبرې دي. نو ما نن دا وی چې موږ له پکار دي چې د افغانستان کې د امن دپاره خبرو وکړو، د روغې دپاره خبرو وکړو. پاکستان خپل معاملات چلی، ایران د خپل چلی، امریکا د خپل چلی. د امریکې فوجونه راغلي افغانستان کې څوک په میلیون افغانان چې کوم دی قتل کړو، یا طالب و یا مجاهد و یا خلقي و یا پرچمي، د هغې سره خو افغان یې ووجه. افغانستان کې د 13 کالو نه جګړه روانه ده، دا په افغان نه ده روانه لکه موږ وایو چې افغان ده، دا روانه ده. یو مجاهد د اسلام دپاره جنګېږي، طالب د اسلام دپاره جنګېږي، خلقي پرچمي به د کمیونیزم دپاره جنګېده. دی یو موقع نه ده راغلي چې دا ویلي چې افغانستان جوړول دي. افغانستان کې دننه په وړو خبرو باندې د یو بل چې کوم د اتنیکي ایشوز چې کوم دي دا راولاړېږي. نو یو غټ لبه غټول پکاري، خاص کر د ایجوکیټډ د تعلیمي یافته باسواده ډایسپورا چې کومه ده، زه به دوی ته دا اپیل وکړم چې افغانستان ته دې ټیم کې د مینې ضرورت دی، د امن ضرورت دی، د استقلال ضرورت دی. دغه 1 لک 2 لک 3 لک یا 10 لک خلک چې وته دي د افغانستان نه، دغه یوازې افغانستان نه دی، دلته کې وسم په میلیونه افغانان ژوند کوي. د هغوی د سباوون خبره ده دې ټیم کې چې د افغانستان کوم حالات دي او موږ بیا هم لګیو ورته چې کوم دی لمنې وخو. نو ما دا وی چې زه په دې باندې خبرو کوم، کېدای شي په دې باندې بعضې ملګري خفه شي، خو دا د خفګان خبره نه ده. هر سړی چې ستاسو دغه نه خلاف خبره کوي نو هغه ته کنځل رټل، دا د یو ایجوکیټډ اپروچ نه دی. نو دا زما خپله یو انالیسس دی چې زه خپله باندې انګیج یم په دې دغه کې. نو دا زه پاکستان طرف ته هم دا وایي چې پکار ده چې افغانستان دپاره یو کوټلې پالیسي جوړه شي، د سکیورټي او سیاست چې کوم دی دا بیل شي. دا نه ده چې د افغانستان سره سکیورټي مسله راشي بیا بارډر بندېږي، دا هم غلطه خبره ده. پاکستان او د افغانستان ترمنځ راشه درشه سیوا شي، ویزو کې اساني راوستل شي، ځکه چې ډېر افغانان غریب چې کوم غریبانان دي هغه ځپلي کېږي، د صحت حوالو سره، د تعلیم حوالو سره، د غربت سره مخ دي. نو که پاکستان په دې کې څه کوي شي پکار دی چې وکړي ایز برادرز ایز ګاونډي هیواد. نو دې له مونږ له پکار دي، دا نه چې هر یو سړی که د ښې خبره کوي بس هغه ته کنځل کول دي او د بدې خبرې چې کول دي هغې ته واه واه کول.